أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون वो लोग जो अपने अमवाल खर्च करते हैं रात को भी और दिन को भी छुप कर भी और खुले आम هغه خلک چې خپل اموال خرج کوي د شپې هم او د ورځې هم په پټه هم او په جار هم د هغوی لپاره د هغوی اجر د هغوی د رب سره دی او هغوی باندې بېس ویره نه وي او نه به هغوی څه غم کوي. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ د خدای پاک په فضل جماعت احمدیه بہت جڑ چڑھ کر د خدای پاک د دغه ارشاد مطابق د مال په قربانو کې لازمی چندہ جاتے ہیں چندہ عام ځان پھر تحریک وړاندې کوي. اور بقرعید عید کی تحریکات ہیں د جماعت مختلفې چندې دي، لازمي چندې دي، چنده عام ده، د وصیت چنده ده، بیا تحریک جدید او د وقف جدید تحریکات هم دي. بڑھ چڑھ کر چېرته چې هم څه ضرورت پیښ شي د جماعت احمدي خلک په اخلاص او په وفا مخکې کېږي، د مال په قربانو کې برخه اخلي، په پټه هم او په اعلاني طور هم هغوی قربانۍ کوي. د دغه ویرې نه بغیر چې دې ته بس د مال تنګي ورپېښه شي. دا زمانه چې دنیا د دنیا لذتونو په لټون کې ډوبه ده او د مال راغونډولو کې ډوبه ده. احمدیان دي چې د مال په قربانو کې وړاندې کېږي او برخه اخلي او په دغه خبرې د خوشحالۍ اظهار کوي. جماعت احمدیہ میں ځینې داسې دي چې په پټه دا قربانۍ کې دا اظهار کوي چې د هغې قربانۍ د چاته معلومې نه شي. غیر معمولی قربانیاں دینے په جماعت احمدیه کې اکثریت د داسې خلکو ده چې ګټه یې کمه ده او د منځنۍ درجې ګټه کوي. خو لکه حضور فرمایي څنګه چې ما وویل چې غیر معمولي قربانۍ کوونکي خلک هم شته او هیڅ هم د دغه خبرې اظهار نه کوي چې جماعت دومره تحریکات شروع کړي دي او زمونږ ګټه محدوده ده، کم ځای نه به ورکوو، بلکې یو د زړه په جوش او په جذبه دوی دا قربانۍ کوي. حضور فرمایي چې زه خبر یم چې ځینې خلک داسې دي چې هغوی ډېره لویه قرباني وکړي، بلکې داسې ویل پکار دي چې خپل خوراک کم کړي، د خپل د ماشومانو اخراجات کم کړي او دا قربانۍ کوي. وایي چې ورته دا خیال نه دی ورغلی او نه چې هغوی د دغې خبرې اظهار کړی دی چې زمونږ دا قربانۍ دي او ولې په موږ دومره بار اچولې کېږي لګیا دی. موږ هم اجت لرو د فلاني مقصد لپاره. نو اوس چونکې زمونږ اجت دی نو جماعت ته پکار دی چې زمونږ مدد دی وکړي. هیڅ قسمه احسان نه وي که اجت هم ورته پیښ شي نو ډېر په تردد او په عاجزۍ د خپل د خواهش اظهار کوي او هغه هم د قرض په صورت کې.
بیا ځینې خلکو خو د قربانۍ کولو دا طریقه هم خپله کړې ده چې د مال قربانو لپاره یو ډبې جوړ کړي وي هغوی چې پکې هر کال یا هر وخت چې کومه ګټه ورته کېږي چېرته هم چې ورته څه پیسې میلاوي شي نو په هغې کې اچوي او دغه شان د کال په آخر کې هغوی دا جمع کړي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ چې کله طریق جدید جاری کړی وو نو هغوی د ساده ژوند مطالبه کړې وه او هغوی فرمایلی وو چې ژوند ساده تیروي او پیسې بچ کوي او په دغه حساب خرج کوي او د دې په نتیجه کې ځینې داسې خلک دي چې په خپله د ډېر ساده ژوند تیروي خو ډېرې زیاتې پیسې ورکوي په چنده کې. په ظاهره چې د هغوی حل ګورو نو داسې معلومیږي چې هغوی به دومره ډېرې پیسې نشي ورکولی خو په زرګاو ډالرو یا په زرګاو پاونډونو کې یا په زرګاو یورو کې هغوی قربانۍ کوي لګوي. په دغه مادي دنیا کې په دغه ملکونو کې اوسېدل او بیا دومره قرباني کول دا ډېره لویه خبره ده او چې کوم غریب ملکونه دي پاکستان هندوستان یا د افریقې ملکونه نو هلته خو د احمدیانو وسایل ډېر کم دي او ډېر په ګرانه د خلکو ګزاره کېږي خو بیا هم هغوی قربانۍ کوي او د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره خرج کوي په پټه هم او په ظاهري طور هم. کوشش د هغوی دا وي او هر وخت هم په دغه فکر کې وي لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دی یو ځای کې اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کې راضي و دلدار ہوتا ہے کبھی نو په شپه ورځ هم دا فکر یې چې خدای به تنه کله راضي کېږي. نو همدغه خلک دي چې حقیقي مؤمنان دي او د خدای پاک رضا ترلاسه کوي. ځینې خلک داسې دي چې کله هم څه تحریک وکړي شي یا چې د تحریک جدید یا د وقف جدید اعلان وشي نو قرض واخلي او پیسې ورکړي حالانکه ضروري نه چې هغوی د قرض واخلي څه ویره هغوی ته نه وي هغوی ته دا معلومه وي چې د خدای پاک په لاره کې دي خرج کوي لګیا دي نو خدای پاک به په خپله پوره کړي. نو جماعت احمدیه ته خدای پاک داسې خلک ورکړي چې هغوی ډېرې لویې لویې قربانۍ کوي. د غیرو په شان دا نه ده چې 15 روپۍ ورکړي بیا په خپله په سلسله په جومات کې اعلان کوي. داسې ډېر واقعات زما مخې ته راغلي دي. حضور فرمایي چېرته خلک ډېرې زیاتې قربانۍ کوي ځان وړاندې کوي او په دې کې د افریقې ملکونه هم شامل دي د یورپ هم او د ایشیا ملکونه هم شامل دي. غریبانان خو ډېرې زیاتې قربانۍ کوي یعنې د چندو او د هغوی قربانۍ په ظاهره په مالی لحاظ کمی وي د پیسو په لحاظ خو د وزن په لحاظ د خدای پاک په نظر کې دا ډېرې لویې قربانۍ دي. دا خلک دي د چا باره کې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایلی و یو ځای کې چې یو درم د زرګاو درمونو نه مخکې شو یا په 100,000 درمو مخکې شو او دغه روح د لرې ملکونو اوسېدونکي د غریبو ملکونو اوسېدونکي چې کوم خلک دي د مال قربانۍ په وجه د خدای پاک د رضا حاصلولو لپاره خدای پاک چې هغوی د قربانۍ کوي نو خدای پاک هر قسمه ویره د هغې نه لرې کړي او د هغوی حاجتونه پوره کړي. مثلا د تنزانیې امیر صاحب لیکي چې یو نومبایي دی عبدالله صاحب هغوی وی چې ماته د چندې 2 فایدې ښکاره شوي دي. یو خدا چې زما رزق زیات شوی دی د دې نه پس ته او بل دا چې زه چې کله کاروبار کوم دکان کوم یو نو زما د دکان ټول څیزونه فوراً خرج شي او بیا زر زما دکان خالی شي او بیا نوی مال زه راوړم او په دې چې کومه منافع ماته کېږي نو په دې دا زه ګڼم چې دا هر څه د خدای پاک په لاره کې د مال د قربانۍ نتیجه ده. د قازقستان نه یو تن دی زاده نوف صاحب ډېر په جوش و خروش هغوی په چندې کې برخه اخلي. سابق فوجي دی ریټایر شوي دي پنشن ورته ملاویږي خو چې کله ورته پنشن ملاو شي نو فوراً هغوی مرکز ته راشي او چنده ورکړي او دوی وایي چې خدای پاک
د چندو په وجه مال دونه برکت را کړی چې زما کارونه چې کم ودرېدلي وي هغه خدای پاک وکړي. دا د ایمان حل دی د دوی. دوی وی چې ما د یو تجارتي عمارت تعمیر شروع کړو چې یعنې یو عمارت تعمیر شروع کړو چې تجارتي مرکز دپاره و او چې څه پیسې چې ما سره جمع وې هغه ټولې مې په دې کې لګولې وې. پیسې ختمې شو خو کار نه مکملېدو. وایي زما یو اپارټمنټ و ما سوچ کړو چې دا به هم خرڅ کړم او پیسې به دلته ولګوم او دا کار به پوره کړم. خو څه ګاګ راته نه میلاوېدو اپارټمنټ لپاره. د ډېرې د ناامیدۍ صورتحال او څه پیسې چې را سره وې اخري هغه هم ختمېدې. دوی وی چې ما دعا کوله چې خدای پاک دې برکت واچي او دا پیسې دې ماته میلاوې شي پوره دې شي. دا بیا خدای پاک داسې یو ګاګ راواستولو چې زما اپارټمنټ یې په بیه واخیستو او دې نه چې ما ته کومه ګټه وشوه نو هغه ما په دغه تعمیر کې ولګوله. او وی چې اوس ما اپارټمنټ خرڅ کو خو مسله دا و چې ما نوی کور لټولو د اوسېدو لپاره چې دا به څنګه کوم. خو هغه فرشته چې خدای پاک را لېږلی و هغه ما ته وویل چې ته فکر مه کوه ما ته دومره اجت نشته لا د کور، تاسو یو کاله پورې بېشکه په دغه کور کې اوسېږئ. نو دغه شان خدای پاک زما د رهایش ضرورت هم پوره کړو او زما د تعمیر چې کم کار هغه هم پوره شو. او دا هر څه زه دا ګڼم چې دو د برکت او د خدای پاک په لاره کې د قربانۍ نتیجه ده. بیا هم د کازاکستان نه د هغه ځای د جومات یو عهدهدار لیکي چې د جومات یوه لجنه ممبر ده بایوا روزه صاحبه باقاعدګۍ سره د تحریک جدید او د وقف جدید په چندو کې برخه اخلي. هغوی یو ځل هغوی د تحریک جدید او د وقف جدید چندې ورکړې او د خپلې لور لپاره د دعا خواست وکړو چې خدای پاک د ورله ښه نوکري ورکړي. ما ته هم خط لیکلی حضور فرمایي خلافت سره ډېر مضبوط تعلق دی د هغې. هغه خلکو ډېر خطونه راځي د روس نه او دوی چې کله چنده ورکړه نو په بله ورځ ورته ښه نوکري میلاوه شوه. هغې نه مخکې هغه ډېر کوششونه کول خو کامیابي ورته نه ترلاسه کېده. او بیا داسې حل شو چې خدای پاک داسې برکت واچولو چې د دې د ایمان مضبوطولو لپاره داسې سامان جوړ کړ چې هلته چې چا ورله نوکري ورکول هغې ورته په خپله فون وکړو چې موږ نوکري ورکولو له تیار یو تاسو راشئ او ډېر ښه نوکري ورله ورکړه. نو چې دا ما لپاره یوه معجزه وه او زه حیرانه وم چې څنګه خدای پاک دومره زر خپل فضل راته راوبخلو. جارجیا د یورپ یو ملک دی، د میډیکل یو طالب علم دی. هغه وی چې زمونږ د جومات اجلاس شوی و، د جومات صدر راته وی چې د یو سټوډنټ ذکر یې وکړو چې طریقه جدید کې چنده ورکړې وه. ډېر وی ما ته احساس وشو چې زه پیدایشي احمدي یم او دا کوم ملک چې ذکر کېږي دا د 4 کاله مخکې بیعت کړی دی او د مال په قربانۍ کې دا دونه مخکې شو. نو ما ته به خپله واده زیاتول پکار دی. زه مله شرم راغلو نو ما بیا اراده وکړه چې زه به د واده زیاتوم او بیا هلته په عملې کې مې ذکر وشو چې صدر صاحب تلقین کولو د مال د قربانو د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د هغوی ذکر وکړو چې څنګه هغوی خپل د مال قرباني وړاندې کړې وه، هر څه یې وړاندې کړي وو. نو دغه مثال چې مې ولیدو نو زما په زړه کې نور هم جوش پیدا شو، خیال راله راغلو چې بهرحال ماته واده زیاتول پکار ده، که حیثیت مې شته او که نه زه به قرباني کوم. وایي ما دومره لوز وکړو چې فکر راته شو چې دا به ورکومه څنګه او دې لپاره ما جز وقتي ټکسي شروع کړه چې سبق سره سره به ټکسي هم چلوم او خپل د چندې واده به پوره کوم. وایي دې نه پس په دغه کار کې ماله خوند ملاوېدل شروع شو چې د خدای پاک د رضا ترلاسه کولو لپاره د خپله خاطر قربانۍ لپاره زه دا کار کوم، د خپله خېټه ډکولو لپاره نه کوم. وایي ځینې حالات به داسې په ما راغله چې د پټرول لپاره به راسره پیسې نه وي نو ما به قرض واخیسته د خپل پلار نو بیا به مې کار کولو او داسې بیا به مې قرض واپس هم کو چنده به مې ورکړه او دغه شان ما خپل لوز پوره کولو. وایي آخر ما چې څومره واده کړی و هغه مې ټوله پوره کړه او خدای پاک د ادایګۍ سامان جوړ کړه. د جرمني جومات روډګاو صدر وایي چې زموږ د جومات چې کم هدف و هغه موږ پوره کړو. جوماتونه جوړې لګیا دي هغې نن سبا هلته. نو د هغې هم خدا مولا احمدي قاید موږ ته وی
چې دې لپاره نورې پیسې راغونډول پکار دي او مونږ توان لرو په زموږ په خلکو کې توان شته د چنده ورکولو همدغه شان مونږ ته د طریقې جدید قرباني هم زیاتول پکار ده په دې کې هم زموږ معیار ښه کیدی شي وی د 2019 نه موږ دې طرف ته پام شروع کړو د مال د قربانو طرف ته هغه چې زموږ کومه چنده وه هغه یو څو زره یورو وه او اوس دومره زیاته شو چې په لکونو ته رسېدلې ده او خلکو ښه په خوشحالۍ قربانۍ کړي دي او ځینې خلکو ته داسې تحریک شوی و چې ځینې واقفین زندگی دا اعلان کړو چې موږ د خپل چې کوم د یو میاشت الاونس دغه به جومات له ورکوو په چنده کې یو تن وی چې په دغه سوچ مله ډېر شرم راغلو چې یو واقف زندگی خپل الاونس ورکوي لګیا دی او زه بې شمېره ګټه کوم نو زه ولې داسې قرباني نشم کولی دومره لویه نو یې ما ته وی چې کومې پیسې ملاوي شوې هغه ډېرې زیاتې وې نو هغه ټولې ما جومات له په چندې کې ورکړې او د را روان کال لوز مې نور هم زیات کو بلکې 2 چنده مې کو بلکې هغې نه مې هم زیات کو بیا وی چې د خدای پاک فضل وشو ما د ډېر ښه کانټراکټونه ملاوېدل شروع شو او په زرګاو یورو کې ما ته د چنده ورکولو توفیق ملاو شو 50,000 یورو پورې د دې اثر ورسره دام شوی و چې چونکې د نیکۍ طرف ته پام جوړ شوی و نو خدای پاک له خاطر د قربانۍ شوق پیدا شوی و نو هغې خپل ذاتي اخراجات هم ډېر کم کړي وو په خپله ساده کپړو کې هغوی ګزاره کول او ډېر ساده ژوند هغوی بیخي تېرول شروع کړ او د مال په قربانو کې هغوی ورمخکې کېده سیکرټري مال وی چې موږ به حیرانېدو چې د دوی ظاهري حالت داسې نه دی خو قربانۍ دوی بې شمېره کوي لګیا دی نو په دې ماته یو زړه واقع هم پخوانی رایاده شوه چې کراچۍ کې زموږ یو ملګري و یو مشر شیخ مجید صاحب هغوی به ډېرې زیاتې مالي قربانۍ کولې او د خپل کور د اخراجاتو له به هغوی پیسې پاتې کړي او باقي ټول پیسې به هغوی په تحریکاتو کې ورکړي حضرت خلیل المسیح رابعي رحم الله په زمانه کې هغوی د قرآن د اشاعت لپاره او باقي تحریکاتو لپاره به هغوی ډېره زیاته قرباني هغوی کړې وه او هغوی به هم دا وي چې زه چې کم کاروبار کوم نو هغه خو زه کوم جومات لپاره او ځینې خلک داسې دي په جومات کې خدای پاک پیدا کړي دي او پیدا کوي لګیا دی چې دوی چې ګټه کوي نو هغه د جوماتي ضرورتو پوره کولو لپاره دا نه چې پیسې راغونډې کړي د قادیان وکیل المال لیکي چې د کیراله یو تن دی هغې و چې ډېر بد حالات مې وو څه کار راته نه میلاوېدو آخر ما سوچ وکړ چې بل څه نه نو د کپړې کار به شروع کړم او په فوټپات مې یو میز ولګولو کار مې شروع کړ او د چندې ادایګي مې باقاعدګۍ سره شروع کړه باقاعده حساب به مې کولو چنده به مې ورکوله کومه ګټه به هم چې کېده د خدای پاک په فضل په دې کې بیا ډېر برکت راغو او زه ډېرې زیاتې پیسې په چندې کې ورکوم کاروبار مې زیات شوی دی په 2-3 کالو کې او یو خوا د نورو خلکو کاروبارونه متاثر کېږي لګیا دي د حالاتو په وجه خو د دې په کار کې خدای پاک برکت اچولو او دوی نه دي متاثره شوي دا دي د چندې ورکولو برکتونه ځینې خلک وایي چې فلانې تن کار کوي نو خدای پاک څنګه دغه په کار کې برکت واچوي او موږ کار کوو هغه عمره برکت پکې نه راځي خو نیت چې نیک وي نو خدای پاک بیا فایده مسلسل ورکوي او د احمدي لپاره فایده هم دا ده چې د هغه قربانۍ خدای پاک قبلوي ورسره چې کومې بیا دعاګانې دي هغه هم قبلوي او د هغه برکتونه بیا ښکاره شي او دغه هم دا قرباني ده دی وی چې خدای پاک له خاطره چې کومه قرباني وکړه باقاعدګۍ سره مې چنده ورکوله نو د دې نتیجه دا ده چې زما په کاروبار کې برکت راغلی دی د نورو خلکو معاشي حالات خرابېده د حالاتو په وجه خو دی وی چې ما ته خو فایده کېده اوس د دې خپل لوی لوی دوکانونه دي
یو وخت خو دا و چې هغوی په فوټپاث باندې یو میز لګولی و، میز یې ایښی و. اوس لوی لوی دوکانونه دي، د دې یو شوروم هم دی. د خدای پاک په فضل اوس په لکونو کې دوی چنده ورکړې ده او سخت کال هغوی په طریق جدید کې 10 لکه روپۍ ورکړي دي. بنګلادیش نه یوه ښځه لیکي چې واقفې نه یم، چندې ورکومه، خطبې اورمه، خدای پاک ما کې ایمان پیدا کړی دی او ما ته چې کومه وظیفه میلاویږي نو زه یې کوم چنده ورکوم او خدای پاک پکې دومره برکت اچولی دی چې زما د تصور نه بهر دی. همدغه شان د سیریا یو تن دی علي صاحب، هغوی وایي چې زه نومبا یم، د تحریک جدید لومبی واده مې کړې وه، د خپلو د حالاتو په لحاظ لویه واده مې کړې وه او بیا زړه کې مې وی چې د روژې نه مخکې به دا پیسې ورکړمه. نوکري به مې کوله، څه کانټرکټ نه و شوی، ساده شان کار و، د کارټون وغیره د ډبینګ کار مې کولو. نو وایي چې پریشاني وراته چې څنګه به دا لوز پوره کومه. خو بهرحال په دغه سوچ کې ورځ دی منیجر له ورغله، سلام یې ورته وکړه. منیجر په فون چا سره خبرې کولې، هغه د لاس په اشاره ماله جواب راکړه چې بیا وروسته به خبرې کوو. وایي زه لاړم په کینټین کې کېناستم، هلته د دغه کمپنۍ چې کوم د فاینانس افسر هغه راغو ماله او ما ته یې وویل چې راځه راسره. او هغه منیجر ته وویل چې منیجر راته ویلي چې تا له دونه پیسې درکومه. د تنخواه ګوشواره لا نه وه تیاره شوې، خو منیجر په خپله زما د کار اندازه کړه او ما له دونه پیسې راکړې او هغه دومره وی چې پکې ما د تحریک جدید چنده ورکولی شوه. هغه ما ته وویل چې بل چا ته ونه وی چې صرف ځکه چې دا پیسې صرف تا ته میلاویږي لګیا دی. نو دغه شان خدای پاک خپل په فضل مدد کوي. د کیلګري یوه جنۍ ده، سبق کوي، هغه په خپل ایمان کې د مضبوطه ذکر داسې بیان کړی دی وی چې هر چا به راته دا وی چې د سبق دوران نوکري میلاوېدل ګران دي. نو ما ډېره دعا کړې وه او د تحریک جدید چې کوم د صفحه اول چنده ورکوونکي دي په هغې کې د شاملېدو لپاره ما لیکلی وو چې دا د 1000 نه زیات چې کوم د ډالرو لوس چا کړي نو د هغې نامه وي پکې. نو د چندې ورکولو په برکت خدای پاک داسې فضل وفرمایلو چې په 3 ورځو کې ماته نوکري میلاوه شو، زما یو سمسټر هم ضایع نه شو او ماته پیسې میلاوې شوې. په دغه خبره خلک اوس حیران دي. ځینې غریب ملکونه دي د افریقې، ګني کناکري دی، دا غزې مبلغ انچارج صاحب لیکي چې یو ځای کې هلته د جمعه صدر عبدالله کماره صاحب دی وی ما د احمدیت قبلولو نه پسه باقاعدګۍ سره چنده ورکول شروع کړې وه او سږ کال چې کومه زموږ واده وه نو هغې کې د 40,000 فرانک کمی و او چې کله مقامي معلم د وصولۍ نه پس واپس تلو نو دغه نوټ سره هغې تله چې دومره کمي ده. نو ما ته ډېره شرمندګي شوې وه. زه چې کور ته راغلم نو د خپلو اخراجاتو لپاره مې چې کومې پیسې ایښې وې هغه مې ورکړې. همدغه شان بله ورځ خدای پاک هغه ما ته داسې واپس کړې چې د یو تن ما له فون راغلو، هغه وی چې په فلاني وخت کې ما ته باندې یو کار کړی و او ما پیسې ورکول نه بغیر زه تللی وم او زه ډېر معذرت کوم دې لپاره. نو ما ورته چې ښه ته څه غواړې؟ نو هغه وی چې ما تا له پیسې نه وې درکړې د دومره کلونو پس، خو زه دا دی چې یو موټر سایکل اخیستل غواړم او د کور جوړوم، هغه مکملول دی، نو هغې لپاره مې پیسې پکار دی. نو هغه ما له په فوري طور پیسې ورکړې چې دا ستا پیسې دي، حالانکې وي چې زه خبر وم چې دا زما چې کوم پیسې کې دی هغې نه زیاتې پیسې وې. نو دغه شان خدای پاک څو چنده زیات وي نفع ماله راکړه او زه دا ګڼم چې دا هر څه د چندې برکت دی. د وسطي افریقې سنټرل افریقن ریپبلیک مبلغ انچارج وایي عیسی صاحب ما ته وایي چې زما ژوند کې ډېرې مسلې وې، د کور حالات مې هم خراب و، دا سوچ مې کول چې د جومات د قرض خواست وکړمه او یوه ورځ د تحریک جدید چندې او د خدای پاک په لاره کې د قربانۍ په حواله وي تقریر مې واورېدو چې څوک د خدای پاک له خاطره یو پیسه هم چې ورکړي نو خدای پاک ورله 10 چنده زیات واپس کړي. نو ما وایي چې زه به هم دا تجربه وکړم. د هغه ورځې نه ما د چندې ادایګي شروع کړه او د خدای پاک فضل داسې وشو چې ترکیه یو تاجر و چې د هیرو کاروبار یې کولو نو هغې خپلې کمپنۍ کې زه واخیستم او زما حالات ورځ تر ورځه ښه کېدل شروع شو. اوس د خدای پاک په فضل ما خپل کور هم جوړ کړی دی، موټر سایکل مې اخیستی دی نوی
او مخکې را سره د موټر سایکل ټیکولو لپاره پیسې نه وي او اوس هم دا اوس بیا صرف دا نه چې د غریبو ملکونو خبره ده چې د ایمان مضبوط خلک دي هر ځای کې چې کوم د ایمان مضبوط خلک دي هغه هر ځای کې دا نندارې ګوري څوک چې په نیک نیت د خدا پاک له خاطر قرباني کول غواړي او کوي هغوی بیا د نندارې هغې ته ښکارېږي او خدای پاک چې ورته دا نندارې ښیي نو هغه بیا که د مالدارو ملکونو دي یا که د غریبو ملکونو اوسېدونکي دي نو په دې د هغې دین ته د تقویت ملاوېدو سامان هم پیدا کوي او د هغوی ایمان مضبوطوي یو د طریق جدید سیکرټري د امریکې کې هغوی لیکي د ډلس جومات خادم دی په کالج کې چې د مور پلار له طرفه د لنچ لپاره به راته پیسې ملاوېدې نو ما وی چې ما باید د خدای پاک وي ډېر فضل دی هره ورځ بهر نه خوړی شم روټۍ دا پیسې به د بل څه کار لپاره استعمال کوم نو ډېر سوچ نه پس ما ته خیال راغلو چې په طریق جدید کې به شامل شم نو هغوی هغه پیسې په طریق جدید کې ورکړي او په خپله معمولي دلیه وغیره به مې خوړه وي او خېټه به مې ډکوله نو د خدای پاک فضل داسې وشو چې زما د امتحان نتیجه ډېره ښه راغله او ژوند کې مې سکون راغلو د کومې ورځ نه چې ما کم خوراک شروع کړو نو هغه شان هغه ورځ نه ما ته په خپل طبیعت کې سکون محسوسېدو او زه دا ګڼم چې خدای پاک چې ایمان زیاتوي چې د چا ایمان زیاتول غواړي زیاتوي او زه دا ګڼم چې دا زما د ژوند د ټولو بهترینه فیصله او زه چې خدای پاک له خاطره د قربانۍ طرف ته زما پام جوړ شو بیا بلجیم دی چې د خپل د قربانۍ باره کې لیکلي دي او مېرمن ده هغوی وایي چې زما نوکري لټوله ډېر ځای کې ما درخواستونه ورکړي وو او هر ځای نه به مسترد کېده تجربه مې هم نه وه دا به راته ویلې کېده چې ستا تجربه نشته د طریق جدید مالي کال ختمېدو نو ذهن کې مې راغله چې ما خپل لوز خو پوره کړی دی د طریق جدید خو د خدای پاک له خاطره نور قرباني وکړم نو کېدای شي چې خدای پاک نور فضل وفرمایي او زما چې کوم مشکلات دي هغې نه مه وباسي نو هغې نه بس ما په چندې کې اضافه وکړو او زیاتې پیسې مې ورکړې او لا یو څو ورځې تېرې وې چې د 2 زیونونه راته د ملازمت پیشکش راغلو هملته هغې ته نوکري ملاوه شوه چېرته چې دوی غوښته د زړه نه او د کور نه د یو څو منټو په فاصله دا ځای و نو دا ما لپاره د قدرت یو نشان و نو دغه شان بې شمېره واقعات دي چې خدای پاک د خلکو د ایمان مضبوطولو لپاره ښیي او یې نه پسته چې نور هم چې خبر شي نو د هغې کې هم بیا د قربانۍ روح پیدا کېږي ځینې خلک په جومات کې داسې هم دي چې لکه څنګه چې د خدای پاک حکم دی سرن یعنی په پټه قربانۍ کوونکي دي یعنی دا وي چې څوک خبر نشي ځینې دا بلکې ځینې خو داسې دي یو ځای کې یو سیکرټري ما لیکلي دي چې د هغه ځای مربي صاحب لیکلي دي چې ما لیټر باکس کولاو کو د جومات د میشن هاوس مخې ته نو کې لفافه پرته وه چې پکې 1,000 یورو و او لیکلي و پکې چې دا د طریق جدید چنده ده او نامه یا پته یې سم پکې نه لیکلی شوي بیا د سیکرټري مال صاحب دا هم لیکلي و چې یو تن په زرګاو قرباني کړې وه خو دا وی چې زما نامه به نه ښکاره کوئ بس تاسو خبرې چې ما چنده ورکړې ده دا ټیک ده باقي به چېرته اعلان نه کوئ چې ما دا قرباني کړې ده نو دغه قسمه خلک هم خدای پاک جومات له ورکړي دي چې قربانۍ هم کوي زیاتېږي هم پکې 50,000 یورو په جرمني کې ځینې خلکو ورکړي دي او اظهار هم نه دی کړی او کوشش د دوی هم دی چې نامه د هغوی ښکاره نه شي په افریقې کې هم داسې خلک شته په یورپ کې هم په امریکې کې هم دا د خدای پاک فضل دی چې په دغه مادي دنیا کې لکه څنګه چې ما وویل چې هر طرف ته خلک خپل ذاتي خواهشات پوره کولو پسې دي او په داسې حالاتو کې خدای پاک جومات له داسې خلک ورکړي دي چې هغه داسې قربانۍ کوي چې یو بل نه د ورمخکې کېدو خواهش لري او لکه څنګه چې حضرت مسلم موعود چې کله تحریک جدید شروع کړی او دا یې فرمایلي چې ساده ژوند خپل کوي لکه څنګه چې ما وویل چې ډېر مثالونه داسې دي نن هم په دغه زمانه کې هم چې دنیا د ښودنې او د پړکا طرف ته مایله ده او خواهش دی د خلکو
چې موږ نه د خلک خبر شي، زموږ اظهار دی وشي. خلک ساده ژوند تیری او په خاموشۍ قربانۍ کوي لګیا دي. ځینې مثالونه ما وړاندې کړ. بې شمېره مثالونه دغه شان راځي زموږ مخې ته. نن لکه څنګه چې موږ خبر یو چې د تحریک جدید د نوي کال اعلان کیږي په نننۍ ورځ. نن به زه د دې اعلان کوم او په لومړۍ هفتې کې کیږي، خو چونکې په 1 تاریخ جمعه و نو ځکه نن کومه لګیا یم په 2 جمعه. د قربانۍ کوونکو ذکر ما هم ځکه وکړ. د خدای پاک ډېر فضل دی چې نن د جومات په حیثیت کې په دنیا کې صرف هم جومات احمدیه دی چې خلک یې د ينفقون اموالهم باللیل والنهار حقیقي مصداق جوړیږي لګیا دي. په عملي طور شپه ورځ قربانۍ کوي لګیا دي. او لکه څنګه چې ما وویل چې د 24 غنټې دا د قربانۍ سلسله جاري ده. جماعت احمدیه د دنیا هر ځای کې خور دی او نن 220 ملکونو کې دا جماعت قائم دی او هر ځای کې موږ ته د قربانۍ کوونکو مثالونه ښکاري. دا وخت چې زه خطبه ورکوم لګیا یم، چېرته شپه ده چېرته ورځ ده، خو هر څوک دا خطبه اوري لګیا دی. او د جماعت احمدیه د یو امت واحده ننداره وړاندې کوي لګیا دی. نو دا هغه څیز دی چې جماعت احمدیه د نورو نه بیلوي. همدا هغه څیز دی، هغه قرباني ده د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو خواهش دی چې د جومات د ترقۍ سبب دی. او چې کله پورې چې دا حل د جومات په خلکو کې وي ان شاء الله تعالی، نو خدای پاک به جومات ته خپل فضلونه بخي. اکثر مثالونه چې ما وړاندې کړ دا د ځینې نومباینو دي یا د ظلمي هلکانو دي. خدای پاک نن هم دا روح په خلکو کې پیدا کوي لګیا دی. همیشه موږ ته دا یاد ساتل پکار دی چې دا زمانه د حضرت مسیح موعود علیه السلام زمانه چې کومه ده دا د هدایت د اشاعت زمانه ده، د دې د تکمیل زمانه ده، په دنیا کې د اسلام د تعلیم د خورولو زمانه ده. همدې لپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مسیح محمدي د راتګ باره کې مونږ له اطلاع راکړې وه. نو مونږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیم چې کوم هدایت هغوی راوړو چې تکمیل خدای پاک د هغې په لاس باندې کړی و، د هغه هدایت د اشاعت تکمیل لپاره په دې زمانه کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام جومات خدای پاک جوړ کړی دی. نو که موږ د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره دا کوو، نو خدای پاک به زموږ ضرورتونه په خپله پوره کوي. بغیر د څه ویرې او د غم نه به موږ خپل ژوند تېرو. خدای پاک به د هرې ویرې نه موږ وباسي، د هر غم نه به موږ راوباسي او زموږ مشکلات به لرې کوي او زموږ حاجتونه به پوره کوي. همدا هغه څیز دی چې د ترلاسه کولو هر احمدي ته کوشش کول پکار دی چې موږ به خدای پاک راضي کوو. لکه څنګه چې ما مثالونه ورکړه، کوم احمدیان چې په دغه خبره پوهېږي نو په هغې باندې خدای پاک د فضلونو باران ورولی دی. د اسلام د تبلیغ چې کم کارونه روان دي د هغې په برکتونو دا ټول قربانۍ کوونکي فیض پورته کوي لګیا دي. چېرته هم چې بیعتونه کېږي یا د جومات په لټرچر چې خرج کېږي، د جومات په تبلیغ باندې چې خرج کېږي، په جامعاتو چې خرج کېږي، دا ټول اخراجات دا چنده ورکوونکي هم په دغه ثواب کې شاملوي او خدای پاک هغې ته فیض رسوي. حضور فرمایي چې اوس به زه طریقه جدید ځینې قواعد وړاندې کړم لکه څنګه چې هر کال وړاندې کېږي چې تنه صورتحال واضحه شي او آخره کې به د حضرت مسیح موعود علیه السلام اقتباس وړاندې کوم. د خدای پاک په فضل د طریقه جدید نوي کال اختتام ته ورسېدو او په یو نوي کال کې موږ شامل شو. د طریقه جدید چې کم کال دی د دې وضاحت هم پکار دی چې دفتر اول چې کم کالو د هغې یو نوي کال دی او د دویم د دفتر دوم د یو اتیایم کال دی او د دفتر سوم د 80م کال دی او د دفتر چهارم د 40م کال دی او د دفتر پنجم د 21م کال دی. د هر 19 کالونو پس د دې دفتر اجرا کیږي او د دفتر ششم اجرا 2 کاله مخکې 13 کال شوی و
او چې کوم اوس نوي مخلصین شاملېږي هغوی د طریقه جدید په چنده کې هغه په دفتر ششم کې به شمېرل کېږي چې 13 کاله کم شوي دي. د خدای پاک په فضل 19.98 میلیونه پاوند د مال د قربانۍ توفیق په تحریک جدید کې ملاو شوی دی. جماعت ته 13 کال په مقابله کې دا 9,000 پاوند زیات قرباني ده. د جرمني جماعت د سخت کال وړاندې پوزیشن ترلاسه کړی دی. د جرمني امیر صاحب ته فکر به وو بلکې د تحریک جدید کې د اضافه په وجه هغې ته دا فکر چې په نورو چندو کې به کمې شي، نو هغې ته په خدای پاک باندې توکل لرل پکار دی. د طریق جدید د قربانۍ په وجه باقي چندو کې به خدای پاک برکت اچي انشاءالله. د خدای پاک به د جرمني د جماعت په اخلاص او وفا کې د ترقي ورکوي. د په کرنسۍ کې کمې زیاتې د باوجود په مجموعي لحاظ په قربانو کې د جماعتونو د ورمخکې کېدو ننداره ښودلې دي. خدای پاک په کاناډا کې هم او په امریکا کې هم د فصل بالکل خیرات مطابق یو مقابله ده او 13 کال کاناډا نمایا نه وصولي کړي او 3 پوزیشن ترلاسه کړي او د ځل امریکا 2 پوزیشن ترلاسه کړي دي. 2 پوزیشن د برتانیې دی. معمولی فرق دی د دوانو. که کاناډا والا لږ زورو کوي نو په دویم بیا یو ځل بیا بر راتلی شي. بهرحال په مجموعي طور صورتحال دغه شان دی چې جرمني په لومبي نمبر، برتانیې په دویم، امریکا په دریم، کاناډا په څلورم، بیا د مشرق وسطی یو جماعت دی، بیا په 5م نمبر، بیا په 6م باندې هندوستان، په 9م باندې استرالیا، په 8م باندې انډونیشیا او بیا د مشرق وسطی یو جماعت دی، بیا غانا په 10م نمبر. په کرنسۍ کې هم د سړي سر چندې په حساب خدای د چندې په حساب خلکو چې کومه قرباني کړې ده نو پای کې هم د خدای پاک په فضل ډېره اضافه ده او د سړي سر ادایګي په لحاظ خو امریکا په وړومبي نمبر ده، بیا سویټزرلینډ په دویم نمبر، برتانیه په دریم، کاناډا په څلورم، استرالیا په 5م او ځینې نور جماعتونه دي چې د کارکردګۍ په لحاظ د ذکر قابل دي. پکې بنگلادیش، نایجیریا، هالند، آسټریا، فرانس، سویټزرلینډ، آیرلینډ او د مشرق وسطی جماعتونه دي. بنگلادیش باوجود د هغه ځای چې کوم نن سبا حالات دي د ملک جماعتي هم سیاسي هم ډېر نامساعد حالات دي او ځینې احمدیان هم بغیر د څه وجه نه په مقدمو کې ګرفتاریږي لګیا دي چې دوی د تیر حکومت حمایت کولو، حالانکې داسې خبره نشته. مخالفانو هم د احمدیانو کورونه سوځولي وو او ځینې خلک داسې چې کورونه په دغه کال کې 2 ځله سوځولي شوي دي او وهل ټکول هم ورسره شوی دی، خو ایمان د دوی نور هم زیات شوی دی د دغه خلکو. خدای پاک د دې حالات هم ښه کړي او د دې په اخلاص او ایمان د زیات کړي. بنگلادیش لپاره هم دعاګانې کوئ. د افریقې په ملکونو کې د وصولۍ په لحاظ په وړومبي نمبر غانا، بیا موریشس، بیا برکینا فاسو، بیا نایجیریا، تنزانیا، بینین، ګامبیا، لایبیریا، سیرالیون، یوګنډا دا 10 جماعتونه دي. د شاملونو د مجموعي شمیر په لحاظ د دې چې کوم مجموعي تعداد د شمیر دی د شاملینو هغه 14,180,000 دی او ډېر رپورټونه لا راغلي هم نه دي. د برکینا فاسو د ځینې علاقو نه رپورټونه نه دي راغلي، د هغه ځای حالات خراب دي، رابطه ونه شوه هغوی سره. خو دې نه باوجود په مجموعي طور قربانۍ کوونکو په شمیر کې د 50,000 اضافه شوی ده د 13 کال مقابله کې او اضافه کولو کې چې کم د ذکر قابل جماعتونه دي هغه د نایجیریا، کانګو، برازیل، نایجیر، ګامبیا، کانګو کنساشا، د کیمرون، ګنی کناکري، ګنی بساو، یوګنډا او سیرالیون. د جرمني لومبي 10 جماعتونه چې کم دي پکې روډګاو، رویدرمارک، امسنابروک، پنبرګ،
نیډا، کولون، مهدی آباد، فلورنس هایم، نویز او ونګاټن. چې کوم عمارتونه دي نو پکې همبرګ په لومبي نمبر، بیا فرانکفرټ، بیا ډټسن باغ، ګروسګراو، ویسبادن، مورفیلډن، والډورف، ریډشډ، ویزلهایم، ډامشټډ، منهایم. د انګلستان چې کوم لومبي 15 ریجنونه دي پای کې اسلام آباد په لومبي نمبر، بیا بیت الفتوح، بیا مسجد فضل، بیا میډلینډز او بیا بیت الاحسان. او لس چې کوم لوی جوماتونه دي نو کې وسټر پارک په لومبي نمبر، په فارنهم دویم نمبر، اسلام آباد په دریم نمبر، ساوث شیم، والسال، ایش، جلنگم، بریډفورد نارث، یول، آلډرشات ساوث. د مجموعي وسوله په لحاظ د امریکې جوماتونه دي میریلینډ په لومبي نمبر، بیا نارث ورجینیا، بیا لاس انجلس، سیاټل، شکاګو، ډیټرویټ، ساوث ورجینیا، ډلس، سیلیکون ویلی، اوشکوش، نارث جرسی، بیا یوسټن، بیا سنټرل جرسی. په کینیډا کې د وسوله په لحاظ مقامی عمارتونه دي په لومبي نمبر وان، بیا کیلګري، بیا پیس ویلیج، برهمپټن ویسٹ، وینکوور، ټورنټو ویسٹ، برمپټن ایسٹ، ټورنټو. چې کوم جوماتونه دي د ذکر قابل مخکې عمارتونه اوس جوماتونه په جوماتونو کې هیملټن ماونټن په لومبي نمبر، بیا هیملټن ویسٹ، بیا حدیق احمد، بیا هیملټن، بیا برډفورد ایسٹ، اوټوا ویسٹ، اوټوا ایسٹ، مونټریال ویسٹ، رجاینا، مونټریال ایسٹ، مارکرم، لایډمنسټر، سیډبری. په پاکستان کې د عمومي وسوله په لحاظ په لومبي نمبر لاهور، بیا ربو، بیا کراچي. د انتهایی نامساعد حالاتو نه باوجود موږ دلته ګورو چې ترقي ده. جماعتونه چې څنګه قربانۍ کوي لګیا دي، باوجود له دې چې مخالفت په عروج دی، د خلکو کاروبارونه متاثر شوي دي، نوکرۍ متاثر شوي دي، خو د ایمان مضبوطی د هغوی داسې ده چې په قربانۍ کې مخ په وده روان دي. او ډیر خلک دي چې ښه ګټه کوله، هغوی کډه وړې ده بهر تللی دي، خو بیا هم هغوی ډېرې قربانۍ کړې دي. خدای پاک جومات د هغه ځای کې د مخالفانو د شر نه بچ کې په خپل حفاظت کې دې ساتي. د پاکستان ښاري جوماتونو کې د ضلع په سطح چې کوم اضلاع دي قربانۍ چې کړي دي، پکې فیصل آباد، گجرات، گوجرانوالا، سرگودا، عمرکوټ، حیدرآباد، سیالکوټ، حافظ آباد، کوټلی آزاد کشمیر، خوشاب. او د وسوله په اعتبار زیات قرباني کوونکي د پاکستان ښاري جوماتونه دارالذکر لاهور، علامه اقبال ټاون لاهور، بیت الفضل، فیصل آباد، عزیز آباد، کراچی، مغل پورہ، لاهور، گوجرانوالا، خار، کوئٹہ، لودھرا، رحیم یار خان، کریم نگر، فیصل آباد. چې کوم وړه جوماتونه دي پای کې کھوکر غربي، ګوټ شریف آباد، چونډا، سانګړ، کھاریاں، بدین، پنډی بھاگو، دارالفضل، کنری، خیرپور او چکوال. د هندوستان لس لوی صوبې چې کومې دي پای کې په لومبي نمبر کیرالا، بیا تامل ناډو، بیا تلنګانا، اڑیسا، کرناټک، جموں کشمیر، پنجاب، بنگال، مهاراشټرا او دلی. او لس جوماتونه چې کوم دي نو پای کې حیدرآباد په لومبي نمبر، بیا قادیان، بیا کالیکټ، کویمبټور، منجریس، ملاپالم، بنگلور، کلکتہ، کیرنگ، کیرالای. د استرالیا جوماتونه دي ملبورن، لانګ وان،
मार्सडन, मेलबर्न, बैरविक, पर्थ, पेनरिथ, एडलेड वेस्ट, मेलबर्न, क्लाइड, मेलबर्न ईस्ट और कैम्बल टाउन, कैनबरा। खुदा पाक दे दी कुर्बानी कबूल की। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम فرمایي چې چندې ابتدا دغه سلسلې نه ده شوې بلکې یعنی ما صرف د چندو ابتدا نه ده کړې بلکې د مالی ضرورتونو په وخت د نبیانو په زمانه کې هم چندې راغونډې کړې شوې وې او یو هغه زمانه و چې لکه به د چندې اشارو شنو ټول کور مال به خلکو مخې ته کېښودو او د خدای پیغمبر فرمایلي چې د خپل وس مطابق څه ورکول پکار دی او د هغوی منشا دا وه چې ودې کتې شي چې څوک څونه قدر راوړي. حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه خپل ټول مال راوړو مخې ته ورته ایښی و. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه صرف نیم مال راوړی و. نو رسول کریم فرمایلي و چې همدغه فرق ستاسو په مدارجو کې هم دی. هغې فرمایي چې صحابهو ته مخکې نه دا ښودلی شوي وو چې لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. په دې کې د چنده ورکولو او د مال د خرج کولو تاکید و اشاره ده. دا لوز خدای پاک سره وي، دا معاهده خدای پاک سره یې هغه پوره کول پکار ده. د دې خلاف ورزي کولو کې خیانت کیږي. بیا هغوی یو ځای کې فرمایي چې په یو تن څه نه کیږي، په جمهوري امداد کې برکت وي. لوی لوی سلطنتونه هم اخر په چندو روان دي. فرق صرف دا دی چې دنیاوي چې کوم حکومتونه دي په زور محصولات وصولي او موږ اراده او رضا باندې پرېږدو. چنده ورکولو سره په ایمان کې ترقي کیږي او دا د مینې او د خلوص کار دی. بیا یو ځای کې هغوی جومات له زیری ورکوي. فرمایي چې تاسو باندې زیری وي چې د قرب د ترلاسه کولو میدان خالی دی. هر کام د دنیا سره مینه کوي لګیا دی او هغه خبره چې خدا پاک ته نه راضي کیږي د هغې خبرې طرف ته د دنیا پام نشته. هغه خلک چې په پوره زور په دغه دروازه کې داخلېدل غواړي د هغې لپاره موقع ده چې خپل جوهر دې وښیي او خدا پاک نه د خاص انعام بیا مومي. دا خیالونه کوي چې خدا پاک به تاسو ضایع کوي. تاسو د خدا پاک د لاس کرلی یو تخم یې چې په ځمکه کې کرلی شوی دی. خدا پاک فرمایي چې دا به لویږي، وده به کوي او هر طرف ته به د دې ښاخونه روزي او دا به یو لویه ونه شي. نو برکتي دی هغه چې د خدای پاک په خبره ایمان لري او ترمنځ چې کوم ابتلاونه راځي هغې نه نه ویریږي. د خدای پاک په فضل دغه خبره باندې خلک پوه شو او قربانۍ ورکوي لګیا دي او د هغه فضل ترلاسه کوي لګیا دي. خدای پاک دی وکړي چې موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د خواهشاتو مطابق قربانۍ کې د مخ په وړاندې روان یو او د مال په قربانۍ کې او په خپل روحاني حالتونو کې هم بهتري راولو او خپل تعلق د خدا پاک سره زیاتو او دا صرف د مال په قربانۍ نه بلکې په هر حال کې موږ د خپل عملي نمونه وړاندې کوو هغه چې د یو حقیقي مسلمان نمونه ده او چې کله داسې وي نو انشاءالله موږ به د جماعت ترقیات هم ګورو او مخکې نه زیات به موږ دا کامیابی ګورو انشاءالله او د خدا پاک په فضل د خدا پاک فضلونه به موږ ګورو او دشمن به ناکام او نامراده ګورو او خدای پاک د هغه ورځ راولي چې موږ دا وګورو. خدای پاک دغه ټولو خلکو له چې د مال چا چې مال قرباني کړی ده هغې له د جزا ورکړي او د هغې په اموالو نفوسو کې د برکت واچوي او آینده همیشه د هغوی د بهتر نه په بهتر رنګ کې د خپل ژوند تېروي او خپل اولاد او د خپل نسلونه د هغې سترګې یخې وي او موږ د په خپله هم د خدای پاک په قرب کې د زیات شو. خدای پاک دی وکړي چې همداسې دی وشي. حضور فرمایي چې د لمونځ نه پسته به 2 جنازې هم کوي. یوه حاضره جنازه چې مکرمه امینه چکمک صاحب صاحبې ده د مبارک صاحب مرحوم اهلیه وه ده د ترکیه وه او په تېرو ورځو کې د 15 کال عمر کې دی وفات شوی دی. انا لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسیه وه تعلق استانبول ترکیې سره لرلو. د جلال شمس صاحب په ذریعه چې کله هغوی د سبق ویلو هغوی احمدیت قبول کړی و. د حضرت مسیح موعود علیه السلام په صداقت باندې ورته کامل یقین و او په دغه وجه هغوی احمدیت قبول کړی و. ډېره نیکه ښځه وه
هغوی په خپله دا لیکلي دي چې زه د استنبول وړومبی احمدي ښځه وم په خپلو حالاتو کې. او حضرت المسیح رابع رحم الله سره هغوی د خطو د کتابت سلسله شروع کا او په ایمان او وفا کې بیا زیاتېده چې د MT نشریات شروع شو. نو هغوی چې موقع ولیده نو خپله مور خبر که او د احمدیت قبلولو نه باره کې هغوی ته هغوی له دعوت ورکړی و، هغوی مې احمدیت قبول کړو. او بیا خپله خور محترمه سما صاحبه چې د محمد تندرس صاحب اهلیه و هغوی ته دعوت ورکړو، هغوی بیا بیعت وکړو او د خدای پاک په فضل بیا په دغه خاندان کې احمدیت خور شو. دی په کال 1990 کې وصیت کړی او دغه شان په وصیت کې شاملېدونکې وړومبی د ترکیې ښځه وه. او بیا وروسته حضرت المسیح رابع دوی د ترکیې کې د لجنه صدر مقرر کړي وو او دوی ته د ترکیې د لجنه وړومبی صدر کېدو اعزاز هم ترلاسه دی. او MT چې به دې کتو نو خواهش به دا چې د ترجمه دې هم کوي، نو بیا دوی د دغه خبر اظهار کړی وو. او په کال 1995 کې حضرت المسیح رابع دی انګلستان ته راوغوښته او دا کار دوی ته وسپارلو. بیا په خپله دوی د ترکیه ژبه کې ترجمه شروع کړې وه. کال 1996 کې هغوی ژوند وقف کړو او دغه شان هغوی اسلام د احمدیت لپاره خپل ژوند وقف کوونکي وړومبی د ترکیې ښځه وو. بیا دوی ته د دې یو تحریر ملاو شوی چې پکې دی لیکي چې ما دا لوز کړی و چې تر خپل آخري دم به زه د اسلام احمدیت خدمت کوم او دې لپاره هغوی خدای پاک په فضل په ښه رنګ کې دا خبره هغوی پوره هم کوو، تر وفاته پورې هغوی د جومات خدمت کولو. او حضرت المسیح رابع خپل د حفاظت خاص یو ممبر مبارک ساحي صاحب چې د هغوی وړومبی اهلیه وفات شوه، نو د امینه صاحب واده اخیست سره وکړو مبارک صاحب سره او دغه تعلق هغوی ډېر په ښه رنګ کې بیا پوره کړی و. د هغې د ماشومانو ډېر خیال ساتلی و. په ترکیه ژبه کې دوی د قرآن ترجمه هم کړې وه او دې نه علاوه نور ډېر کتابونه او د خلفاء او د خطباتو ترجمې به هم دوی کولې. د دوی اوښې دي محمد اندر صاحب د دوی د خوبو ذکر هغوی کوي، وایي چې ډېره سخي ښځه وه د زړه نه او د هغوی علم او خوش مزاجي او ډېر په خاص طور د ذکر قابل دي. د اسلام احمدیت په خدمت کې ډېر مخکې وه. جیب کې به چې څومره پیسې وې هغه به د جومات په لاره کې خرج کولې. په استنبول کې چې خپل د مور سره چې اوسېده نو خپل کور د جومات پروګرام لپاره استعمالولو. د مور د وفات نه پس دا کور د جومات په طور استعمالېدل شروع شو او د جومات له دوی ورکو دا کور. باقاعدګۍ سره به تهجد کولو، تر سهار لمونځه پورې به د قرآن تلاوت کولو. د صحت د خرابۍ نه باوجود تر آخري دم خپل وقف دوی پوره کړی. د همیشه به دا وی چې موږ امام مهدي ډېر ناوخته پېژندلی دی او منلی نو ځکه اوس ضایع کولو لپاره موږ سره وخت نشته، ډېر زیات به موږ ته محنت کول پکار وي. خلافت سره همیشه د وفا تعلق ساتلی او دا به وی چې خپل ذاتي مسلې د خلیفت ته وړاندې کول نه دي پکار، پریشانول هغوی نه دي پکار، بلکې په خپله حل روباسل پکار دی. خدای پاک دې ورسره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي، درجات دې ورته اوچت کړي. دویمه جنازه غایبه ده، هغه د محمود احمد ایاز صاحب د ناروې ده چې د خالد مسعود صاحب ناظر شاد ربویل مشر ورور و. تېرو ورځو کې دوی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. موسی و په غم ځپلو کې یو اهلیه او یو زوی شامل دي. په مختلفو وختونو کې دوی ته د جومات د خدمت توفیق ملاو شوی دی. له یوې اوږدې مودې پورې د ناروې سیکرټري امور خارجه په طور دوی کار کړی دی. په مختلفو وختونو کې قائم مقام امیر د ناروې په طور دوی ته د خدمت توفیق ملاو شوی دی. سموده دوی په ربوی کې دوی ته په ربوی کې د وقف کولو توفیق ملاو شوی و. بیا حضرت المسیح رابع دوی د ناروې د حالاتو په لحاظ واپس ولېږل چې هلته ورشئ کار وکړئ. په جوماتي لټیچر دوی دسترس لرلو. د کالج ابتدایي کلونو نه علاوه د نورو کتابونو ابتدایي کلونو کې د نورو کتابونو نه د کالج ابتدایي کلونو کې د نورو کتابونو نه علاوه د تفسیر کبیر دور دوی مکمل کړی و، یعنی په ځوانۍ کې دوی دا لوستی و. دیني کتابونو او جماعتي اخبارونو رسالې به دوی باقاعدګۍ سره لوستې. د خلافت سره ډېر د عقیدت او د مینې روح دوی لرله. ډېر ساده مزاج او زړه نرم او باوفا انسان و. چندو به ډېر اهمیت ورکولو او په وخت به ورکولې د شرع مطابق.
طالب علم په زمانه کې د نظام وصیت په کې د شامل دوی سعادت ترلاسه کړو. 15 وخت مونږ به دوی باقاعدګۍ سره کولو، د نفلونو التزام به کولو، د حقوق الله او د حقوق العباد ادایګي کوونکي وو، عاجزي انکسار په طبیعت کې وو، وقار او متانت د دوی نمایانه وصفونه وو، ظاهر او باطن صفا او پاک. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي. دا جنازه به هم حاضر جنازه سره وي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.